خپل ګران شهید چیچا په جنازې شهیدې جرګې اعلان سوی و ګیلمن شهید هغه ته د عقیدت ګلونه وړاندې نه کړو او هغه ته د دې وطن هغه شهید نوم ورنه کړو چې ټول پښتانه اولې په جنازې راغونډ کړو او بیا یې په دې جرګې راغونډ کړو دا پښتانه او بیا د یو ګران ملګري خلیل افغان چا بل ورځ شهید شوی ده دلته له واڼې نه یې راونیسه تر کابل پورې او له کابل نه یې راونیسه تر دې میدان پورې همیشه یې ننګ په میدان ولاړ و او خپل سر یې قربان کړ نو یک شهید ته که د عقیدت پر زوی نه وړاندې نه کړ نو دا به زیاتوي او یو بل ملګری علي وزیر چې نن په جیل شله او یې دې جرګې قیدي ده د هغه ذکر که نه وکړو نو دا به زیاتوي نو دې ټولو اتلانو ته د عقیدت پر زوی نه وړاندې کوو او بیا خپل هغه 2018 نه هغه بوټی چې موږ کرلی و هغې بوټي مشر منظور پښتین ته دې سلام پیش کوو چې ټول پښتانه دلته په یو پلیټفارم راجمع کړو او بلا تفریق له سیاست نه بلاتر له قوم نه بلاتر له قبیلې نه بلاتر دلته موږ ټول سره یو ځای سوي یو او کام وطن په غم باندې خبره سره کوو نن دنیا ته دا ثابته ده دنیا لګیا ده په دې وطن باندې پروکسي جنګونه مسلط کوي دنیا لګیا ده د چین او امریکې دلته امات ته په جغرافیې امات ته په وطن باندې جنګ مسلط کړی ده ولې مسلط کړی ده ما تا ته خپله جغرافیه دشمنه سوې ده امات ته دا جغرافیه دا سړې خوره سوې ده دا د ژغورلو لپاره موږ تاسې ککرۍ ضرورت دي موږ تاسو یې سرونو ضرورت دي او دا به په حکمت سره په هوښیارۍ سره په پوهې سره په دانشمندۍ سره دا جغرافیه ساتو که نه په جنګونو باندې دنیا هېڅکله ترقي نه کوي په جنګونو باندې نن افغانستان تاسې وګورو امریکې کم زیاتی نه وکړی امریکا راغلی وه دلته یې په موږ باندې کم ظلمونه نه دي کړي او بیا نن یې اچات په حوالې نه کړو نن پرون د امریکې خپل اډوایزر چین ته لږلی و چین ته وایي چې we are not pushing the countries to choose the Washington or Beijing چې موږ څوک دا نه پوش کوو چې دوی واشنګټن او چین چې یو خوښ کړي دا پالیسي موږ ترک کړې ده نو موږ چین او امریکې ته خواهش کوو چې ما په وطن باندې دا ډالري جنګونه دا د کرایې بدماشان دا اجرتي قاتلان دا نور لرې کړه دا جنګونه نور ختم کړه دې جنګونه موږ ستړي یو ملګرو پرون په کورمشې دیارلس پښتانه په لساني فساداتو په یو بل په مذهبي نامونو ورکولو باندې سره وتلي دې جرګې ته زه خواست کوم چې اول دا جرګه دا دې لاړه سي او کورمې پښتنو ته دې خواست وکړي منت یې وکړي چې نور له دې پرتو جنګونو نه کرار شو نور یو بل مه وژنو نور خدای ته وګورو یو بل وینې مات شو څوک یې نظر ساتلی ده څوک یې خپل ساتلی ده نو ملګرو دا کرایې جنګونه به ودروو په دې وطن باندې که موږ د وسایلو ژغورل غواړو که په دې وطن باندې د عزت ژوند تېرول غواړو د دې لپاره دا ضروري ده چې موږ به دا پردي جنګونه نور نه کوو موږ دا کوم چې په یو څو روپو باندې خپل وروڼه وژنو یو په چیپ لیبرز چې دا پښتانه جوړ شوي دي دې ته به روزګار خلق کوو دې دنیا ته به خواست کوو چې ته مهرباني وکړه نور موږ ته جنګ وپسې کارخانې راوړه آی ټي سنټرونه راوړه دلته کاروبار راوړه دلته جنګونه مه راوړه دلته اصلې مه راوړه دلته یا اصلې کاروبار
بار مکوه